لپاره څه شی وقف کړی شي جومات دپاره واخیستلی شي هغه څوک د ځان دپاره استعمالوي شریعت څه حکم دی بسم الله الرحمن الرحیم صاحبان کتاب الوقف علماء پڑھاوی او طلبائی زده کوي مسله د شریعت دا ده چې کم سیز وقف کون کی د سم مقصد دپاره وقف کی نو شرعي حکم دا دی چې دا به هم په هغه مقصد کې استعمالي دا هغې نه په غیر کې که د هغه مالک د وقف کولو په وخت کې اجازت نه و دا په هغې کې نشي استعمالېدی مثال په طور باندې چا مقبرې ته ځمکه وقف کړه نو په هغې کې به صرف مړي ښه کېږي څوک پکې جومات نشي جوړولی حجره پکې نشي جوړولی خو که جومات ته ځمکه وقف کړه نو جومات او د جومات متعلقات په پکې جوړېږي هغې کې به څوک مقبره نه جوړي چې قبرونه په هغې کې جوړ کړي یو شاګردو زما اوسم دی دا بیسمنټ جوړ شو ما ته یې ویل چې یاره استاد صاحب ډېر ښایسته ځای جوړ شو او دا مدرسه م لویه شوه ویل زه یو جرأت کوم یو خبره کومه تاسو پرې خفه نه شئ ما چې څه وایي چې ځان له هم پکې داسې لږ ځای خاص کړی و مطلب دی چې د قبر ځای به یې پکې خاص کړی نو ما یې په دې کې زما د قبر ځای نشته او د هغې وجه دا ده چې دا څه حصه وقف شوې ده او دا څه د مدرسې په نوم اخیستې شوې ده نو په دې کې کور هم نه جوړېږي بیٹک حجرم پکې نه جوړېږي دکان هم پکې نه جوړېږي الا د مدرسې د مقاصدو دپاره چې هغې ته کرایه راځي او نه پکې قبر جوړېدلی شي په دې وجه محتاط علما د دې خبرو نه ځان ساتي په هغه وخت کې چې هغه مستقل په خپلو پیسو باندې یو ځای مقبرې راغستي نو بیا په هغې کې هغه دفن کېږي لہذا د وقف د سوال جواب دا شو چې کم سیز د کم مقصد دپاره وقف شي په هغې کې به استعمالیږي د هغې نه په غیر کې د هغې استعمال جایز نه دی یو وړه غوندې خبره فقهاو لیکلي چې مقبرې ته ځای وقف شو او په هغې کې څوک یو کوټه جوړوي کمره چې بیلچې چاري سسکوره پکې پرته وي نو یې که بل ځای د دې سامانو نو دغه کوټه به هم پکې نه جوړوي بلکې دا به په بل ځای کې ږدي او دا به صرف د مړو دپاره وقف شوی ده په هغې کې به صرف قبرونه جوړېږي نو چې دونه حکم دی چې د هغه مقبرې دپاره داسې کمره چې لاچاري ترې نه وي بل ځای کېدلی شي د هغې سامان دپاره پکې هم کوټه نشي جوړولی نو ځان له کور ځان له پکې مدرسه او ځان له پکې دوکانونه او یا په جومات کې دا قسمه کارونه دا ممنوع دي ځان ته ساتل پکار دي